الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. تقدیر باندې د ایمان څه مقصد ده؟ د تقدیر مسله دا ډیره نزکه مسله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورته د دې مسلې باندې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین څخه بحث کولو، نو د ناراضګۍ اظهار کړو، د غصې اظهار کړو چې مخکې امتونه د دې دی واجب نه گمراه شي. نو د دې دی واجب نه د تقدیر ایوه حصہ هغه ده چې هغه د مشتاسو د ایمان سره هم متعلق ده، هغه واضح ده. ایوه حصہ هغه ده چې هغه د خالص د الله تعالی جل جلاله علم او حکمت او د هغه قدرت سره متعلق ده، چې هغه د مشتاسو د عقل او د فهم او د سوچ نه بالا او بره ده. نو تقدیر کې داسې حد رسیدل چې غلو سړی کې وکي، دا خطرناک ده. هغې بنیادي وجه دا ده چې انسان په دغه عقل باندې او په خپل فکر باندې دا د هر شي نتیجې ته نشي رسېده. انسان محدود غونته علم ده او دا انسان چې کوم دماغ دی عقل دی محدود رسېده. لکه څرنګه نور قوتونه د انسان دا محدود دي، نظر دا یو حد رسې لګي. انسان الله تعالی توفیق ورکړه زور د قوت ته یو شی و چې تواشي، خو بس یو حد شته. داسې د عقل او د فهم د ادراک د دې هم یو حد ده. هغه نه طرف ته دې هیڅ کار نه کوي. د انسان دماغ هغه د انسان د دماغ میدان نه، نو کته په هغې کې د انسان د خپل عقل نه یو بره شیونه دي او ته په عقل باندې تلې. د دې مثال داسې ده لکه د سونې په تلې کې چې غر تلې، لکه د سونې په تلې کې چې غر تلې. نو سونې په تلې کې څوک غر نشي تله، سونې خو وړې وړې تلي، هغه ته خو د ګلاس کیلو شی وچور او تله به ختم کړي ټوله. نو د انسان دا یو اسی غلط فهمی وي چې میں سب کچھ سمجھتا ہوں، دا اسی یو سوچ ته فکر ده چې کنه زه بسار شي باندې پیږي. نو انسان خو دومره غونته عقل ده، دومره فکر ده، او د بل طرف ته په دې خواهش کې پروت ته چې د الله تعالی جل جلاله د اټولو فیصلو چې کوم حکمتونه دي او رزونه دي بغي بزه اما به سر خلاصي. نو انسان خو د عمر نه اختیار ده، نه وسته، نه مکلف ته دا خبره. نو محترمو، تقدیر دا قدر اندازې تیل شي. قدر لفظي معنی کې دا اندازې تیل شي. الله تعالی جل جلاله هم دا مختلف ځایونو کې د دې بیان کړه قرآن مجید کې چې دا ټول شیونه ما پیدا کړی دي او ما د هغې دپاره هغه چې کوم تقدیر ده هغه ما کړی ده. هر شی مې په یوه اندازې پیدا کړه. یو د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت هم ده چې دغ کائنات د پیدایش نه مخکې، د دغ کائنات د تخلیق نه مخکې 50,000 کاله مخکې چې څه کیدونکي دي الله هغه لیکلي دي، الله تعالی جل جلاله هغه لیکلي دي. ځنه حدیث هم داسې راغلي دي، ځکه یو روایت کې راځي چې کوم سړی هغه دی الله تعالی په علم کې هغه لکه سړی دوزخي، نو هغه که د خیر اعمال هم کوي، خو چې کله آخري ساعت شي نو هغه به څه کېږي؟ هغه به بیا داسې یا د اعمالو یا داسې ارتکاب به کوي چې هغه به چېرته شي؟ هغه به دوزخ ته شي. چې کوم سړی جنتی هغه به
که اول ابتدایي زندگی بد همي هغه بد وخت لري خو خیر ټیم کې بغات شي هغه و د خیر او د صلاح په معاملې کې شي او هغه به جنت ته لاړ شي. نو داسې روایتونه شته مختلف. نو دا د ټولو امورو باندې زنه حصہ هغه ده چې په هغې باندې موږ تاسو ته پوهېدل پکار دي. زنه حصہ هغه ده چې هغه موږ تاسو د عقل او د فهم نه بار دي. نو موږ صرف هغه حصې باندې بحث کوو چې هغه حصہ د موږ تاسو د فهم شاید د موږ تاسو د ایمان حصہ ده او هغې باندې سړی پوهېدلی شي. د تقدیر په معاملې کې علماء کرامو ته معلومه ده، تاریخ گواه ده په دې باندې چې مخکې ډېر قومونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد دور کې هم ډېر قومونه د افراط او د تفرید شکار ګرځېدلي دي. بعضې خلکو یې دي چې یاره انسان چې کوم ده بس دته مکمل اختیارات دي، دا تقدیر مقدیر څه نشته، د لیکل میکل او تقدیر دا نشته، بس انسان چې څه کوي او بس هغه کوي او څوک تدبیر کوي او اسباب استعمالوي، ټیک ده، نه استعمالوي بس هغه نه استعمالوي، نشته تقدیر نشته. بس دا انسان الله تعالی پیدا او داسې کړی چې بس ته اختیارات ورکړي، دا دنیا ده بس خپل اسباب د استعمالوي، خپل هغه ده کوي، نور دا خبره دی کې نشته چې یاره یا نتایج ملک الله تعالی دا خبره نشته، بس تقدیر سره شته نه. دې ته به قدریه وي. څه شی وي؟ قدریه. د دې په حدیثو کې سخت وعید رغله او سخت قسم ته گمراه کفر تقریب خبره ده او هغه ده طبقه ده. او بله طبقه هغه ده چې هغه به چې نه دا هر څه لیکلی شوي دي، که سړی ګناه کوي دغه لیکلی شوي ده، که سړی قتل کوي ته دغه لیکلی شوی ده، بس دا هر څه لیکلی شوي دي. او دا خبره انسان مجبوری محض ده، انسان څه ده مجبور ده، بس انسان بالکل مجبور ده بالکلیه. دې ته به جبریه وي، دې ته به جبریه وي. نو دغه اردو عقیدو خپل علم بردار دي، د هغو خپل فرقې او د هغو خپل منځ کې مباحثې، دا یو ډېر ګروه بندي دا تېره ده، مخکې دورونو کې تېره ده، د تبعینو په دور کې. نو محترمو زه یو څو حصې موږ لاندې ذکر کوو. یو د تقدیر مبرم او معلق دې لاندې وضاحت کوو. یو د دې وضاحت کوو چې انسان ته څومره د قدریه او جبریه او په منځ کې د اهل سنت والجماعت څه موقف ته. دوه دریم ځنه داسې احادیث دي چې لا يرد القضاء الا الدعاء، حدیث مبارک کې چې دا قضا او تقدیر دا نه بدلی مگر دعای بدلی. د دې باره کې به خبره کوو. او بل د دې باره کې لکه تاسو ته چې ما ویلو او دا د عام خلکو په ذهن کې یو اشکال مقصد د اعتراضي، یو اعتراضي چې کله هر څه الله تعالی لیکلي 50,000 کاله مخکې لیکلي او نو بیا خو چې مخکې نه الله تعالی ته پاته ده چې فلان کا سره جنتی ده، فلان کا دوزخي ده او بیا لیکل شوي دي، نو بیا خو انسان مجبور شو، بیا خو بغسې کېږي، هغې نه خو خلاف کېږي نه، نو بیا دې کې څه قصور شو د انسان د خطا او د ګناه، خو دا خو مجبور شو. د دې به وضاحت کوو. ټیک شو. نو دا یو څو خبرې داسې دي چې دا هغه د موږ تاسو د خپل د فهم شیونه دي او دې نه اخ طرف ته چې هغه د انسان د قسمت معامله ده چې دا داسې ویلي پیدا وشو، دا داسې ویلي پیدا وشو، بیا دا داسې ویلي ده، بیا دا داسې ویلي، یعنې هغه د الله تعالی جل جلاله د چارو، د الله تعالی جل جلاله د احکامو، د الله تعالی جل جلاله د قضا او د فیصلې رموز اسرار حکمتونه چې دا ویلي داسې شوي یا داسې ویلي کېږي، نو هغه د موږ تاسو د عقل او د فهم نه بار شوي دي، نه خو هغې د چا د عقل فیصلو شوي نه دي. هغه انسان د ایجاد پر راز او هغه سمجھ نه ورسي. کله ډېر داسې کېږي انسان ته دا خو مشاهده ده چې موبایل یې خوسته دوز کې خبرې کوي، مدینه منورې کې خپل بچی سره خطا خبرې کوي، دا خو مشاهده ده، خو څنګه څه وجه ده ویلي دا خبره غوسته راسي، د دې خبرې فهم دته نشته چې کوم خلک اهل فن دي هغه ته پته ده. نو انسان خو کمزور غونتی عقل فهم ده او هغه ارزه نه راسي.
نو دی الله تعالی جل جلاله چې کوم هغه تخلیق تا یا دی هغه تخلیقی فیصله دي یا دی الله تعالی جل جلاله قضا او فیصله دي چا متعلق د چا دی قسمت متعلق هغه مشتمل مول او هغه مجه ځان دي اهل وګڼو چې را دا مجه زب دې باندې پیژنه دا ډیره اسی نه پیدا او سړی د خپل حد نه بار قدم کیږ دولي. نو محترم شروع به والد دینه وکړو چې ګوره چې کله هر څه لیکل شوی دي نو بیا خو بظاهر انسان مجبور لګي، انسان مجبور ده. نو اټولنو اول خبره خدا ده چې د تقدیر یا د الله تعالی جل جلاله د کائنات د تخلیق نه 50,000 کاله مخکې د هر څه لیکل او دا پر ریکارډ کې پرتی دي. دا انسان مجبور کوي نه، دا انسان څه نه کوي، دا مجبور کوي نه په ښه عمل مجبور کوي نه په بد عمل مجبور کوي. دا یو خبره شو، دا یو دعوا شو. د الله تعالی جل جلاله تقدیر دا نه څوک په بدو مجبور کوي نه په شو مجبور کوي. ټیک تا ویلي زکا چې د تقدیر دا مطلب نه ده چې الله تعالی جل جلاله یو بنده مجبور کوي نعوذ بالله چې ته به خامخا دا ګناه کوي، دا به کوي، دا به کوي، دا به کوي. یا یو سړی په دې مجبور کوي چې ته به خامخا دا نیکي کوي، دا نیکي به کوي، دا به کوي. یا یو سړی په دې مجبور کوي ته به خامخا جنت ته بیاي، ته به خامخا جهنم ته بیاي. تقدیر دا مطلب نه. د تقدیر د څه چې کېدونه دي دا اصل کې دی الله تعالی جل جلاله علم ازلی ده. دا د الله تعالی علم ده. دا څه ده؟ د الله تعالی علم ده. نو د دې تاسو ته یو مثال مخته کې ګوره د زمانانو د زمانہ دا خود دی الله تعالی تخلیق ده. د زمانہ څه ده؟ چیرې یو مخکې وخته، یو موجوده وخته، یو آینده وخته. دا وختونه چې کوم دي دا د چا پیدا دي؟ دا الله تعالی پیدا کړی کنه. دا د دې فرق چې زه د ارتلونکو نه خبر او په تیرو خبرې دا د انسان عجز ده. دا د چا عجز ده؟ دا انسان په دې باندې نه ده خبر. انسان ته د ورسته نن سل کاله بعد سر روان دي مشته نشته پته، هیڅ پته نشته چاته څه صبر رواني د الله تعالی جل جلاله فیصله سړي دي امتونو متعلق قومونو متعلق هیڅ پته نشته. نو ګوره د څومره چې د ماضی حال استقبال معامله ده، د زمانو معامله ده. دا زمانہ په خپل مخلوق ده د الله تعالی. دا د چې مشته زمانی چې کوم مخکې زمانی احوال دي چې د مشته تاسو مشاهده کې رغلي دي، مشته تاسو داغه مخ ته رغلي دي، هغه واقعي هغه نه موږ خبر یو چې د چا والد صاحب وفات ته پته چې مپلار وفات ته، او چې د چا وفات نه ته پته نشته چې کله وفات کیږي. الله تعالی جل جلاله ته کدی مخکې وخت خبرې دي، کدی وست وخت خبرې دي، کدی ورسته رواني، دا ټول برابر دي. هغه د پاره د مجدخ کائنات د پیدا کېدلو نه 50,000 کاله مخکې که 1,00,000 کاله مخکې دا خو د کثرت د پاره دا چا د پاره کثرت د پاره استعمالېږي. یعنی چې څومره زمانہ مخکې کنه دا لتره د برابر دي. هغه ته پته ده چې دا به داسې کوي، دا به داسې کوي. بس دومره خبره ده. تاسو په مقصد پوه شئ. نو ګوره الله تعالی جل جلاله ته مخکې نه پته وه چې د ما بندگان د ما فلانکا بنده به په خپل اختیار سره، په خپل قصد سره، په خپل اراده سره د ما خبره نه مني، د خپل نفس به مني. دا به د خپل نفس غلام وي. الله تعالی ته داسې نه کوي چې مجبوره کوي چې ته نعوذ بالله غلامي کوه. الله تعالی جل جلاله خو هغه ته صلاحیتونه درکړي، عقل درکړه، فکر درکړه. بیا دې تاسو سره د خپل بندگانو سره د محبت او د مهربانۍ لپاره د انبیاء علیهم السلام سلسله جاری کړي، د کتابونو سلسله جاری کړي. بیا د کائنات درکړه چې غور فکر وکړه څومره د ما په هر شي باندې او د ما په قدرت او هر شي باندې دلیل ده. او بیا انسان ته خپل نن یو ضمیر ورکړه چې هغه ته یې چې دا ټیک ده، دا مکو دروغ مکو، دروغ ټیک نه دي، دا غلطه خبره ده، ظلم مکو، ګوره دا غلط ده. هر انسان چې اول ظلم کوي نفس ملامت کوي کنه ملامت، نفس نه ملامت کوي، ضمیر ملامت کوي.
دا لکه انسان کې سیګنل الله تعالی شي خود به خود ته دا ټیک نه دا غلط کوي دا انسان چې اول نه فراډ کوي دروغ کوي د هر چا کې الله تعالی یو فطرت یشه یو ضمیر ده هغه ته دا غلط کوي دا څه کوي دا ټیک نه کوي یو سړی چې دروغ یې شرمېدای خو چې کله ورور ضمیر مسخه کی نو بیا بس هغه دغه مزاج جوړ شي بس بیا تیارو کی بیا تیارې کی پته نه لګي هغه ته نو عرض دا چې دی الله تعالی جل جلاله چې د کوم تقدیر دا د الله تعالی علم دا د چې دی الله تعالی جل جلاله علم دا کہ یہ اسی طرح ہوگا یہ ہونے والا ہے یہ ہو کر رہے گا په خبره کوي دا تقدیر دا د الله تعالی علم دا دی الله تعالی جل جلاله علم دا څوک مجبور کوي نه چې ته بداسي کوي البته دی غینه خلاف کې دا نشي ابي بغاسي زکه چې هغه علم کې دا سي دا چې دی هغه علم ک 3 लाख کاله بعد یو خبره کیږي هغه ته داسې وي کوم څه شوی دا هغه دی پر دا خبره خفانه ده نو چې د څه کې دن کې وی الله تعالی جل جلاله دا کل ریکارډ دا په لوح محفوظ کې جمع ده دا په چا کې جمع ده دا په لوح محفوظ کې جمع ده او دا ټول په اختیاراتو دې سره ده د اختیار نه بار خبره نه ده ګوره د دې څه مزید وضاحت وک اسانه دی پاره کچيري الله تعالی جل جلاله دغه تقدیر لیکل نه وکړي بس الله تعالی ته پته و چې افلان کابل خپل ترتیب سره داسي کې داسي وکي هغه علم ده الله تعالی خبر ده په دې باندې چې دا سره ما سره بیا فای کوي دا د خپل نفس غلامی کوي دا کوي په خپل اختیار کوي زه خو ته نه داسي وکړه خپل اختیار سره داسي کوي نو کله تعالی جل لیکلی نه و او دا قیامت قائم شو هغه نه بعد د فرشتو ریکارډ ټول جمع کړو هغه نه بعد لیکل کړو بیا به چایلی و چې دا خو لیکلی شوی دي کنه دا بیا دا چایلی و چې دا انسان مجبور ځکه چې سره لیکل نه دي شوی سره لیکل نو لیکل خو صرف دی الله تعالی علم ده هغه څه دی دی الله تعالی جل جلاله علم ده دغه ته مخکې نه پته وجدا به داسې کیږي هغه ټول په لوح محفوظ کې هغه ریکارډ کې جمع دي دا خبره واضح شو دې زې مثال سره وضاحت وک ګوره ان شاء الله دې سره به دا خبره اسانه شي یو استاد دا هغه د شاګردانو امتحان خولي دغه دوا شاګردان دي یو شاګرد انتهایی هغه سستی کوي هغه بغوري کوي هغه چې کوم دا د استاد د خبرو ډیر خیال نه کوي او هغه چې کوم دا په امتحان د پر څه مهنت ډیر خاص نه کوي بس لاوبالي غونته دا او بل چې کوم دا سنجیده طالب علم دا هغه ډیر مهنت کوي ډیر کوشش کوي او استاد ته دغه پته ده چې دا سره ډیر مهنت سره ترتیب کوي نو اوس چې کله د امتحان وخت ته استاد دوته یو انعام مقرر کړه چې څوک فرست راغلو یا چا چې کوم دا په 600 کې 600 نمبر واخسته نو د هغه د پر او په انعام کې دغه د عمرې ټیکټ دا به شي د عمرې ټیکټ بیا یو انعام مقرر کو بس دا انعام بیا هغه د پر دغه استاد چې کوم دا د مخکینا چې د کوم طالب د اندازا و چیرې دا به دای ګټي د شناختی قرار او د په نامه باندې ویزا او د په نامه باندې هر څه برابر کړي چې دا څه دي دا د پاسپورت او هر څه چې د په نامه باندې هر څه د نامه باندې جوړ کړي دي خو بس دا شی نه پرته دي بس داسي چې میدان کې پته لګي اوس نو چې کله امتحان وشو نه خو استاد چاته نقل ورکړه نه چا څه خبره کړي خو هغه اندازه د استاد ټیک شو او اندازه د استاد ټیک شو چې را دا سره به نمبر وړي او دا به ګټي چې کوم هغه ذهین او چې کوم داسې مهنتي طالب هغه طالب وګټل هغه طالب پاس شو او د قانون او د ترتیب مطابق استاد وی ته چې داته دایته نه استاد نه تپاس کوم کچيري دغه طالب چې د کوم ویم غبي لکه هغه طالب دا چې مهنت نه کوي کمچور دا د اعتراض حق لري چې د مخکې نه د مالک لیوا نو استاد به تیج کوم مخکې نه مالک لیوا ته خو ایمان لیکلو خو ته پښول سند نه ولا نه کنه د مال لیکلو چې ماغه ته لیکلی یا ما ته غته ویزا جوړ کړی و د هغه خو ته مجبور نه کړه کنه
دا خو د ایمان اندازه وایوا، دا خو د ما یو درست اندازه وا چې دا به داسې کیږي. په خبرې پوه شو؟ نو د ما درست اندازې خو ته مجبوره نه کې په دې خبرې باندې، نه هغه په دې مجبوره کو. دا خو د ما د اندازې درستګي ده. خو د انسان اندازې خو بیا خطا کېدای شي. انسان خو اندازه کړي، ممکن ده په هغه ټایم کې داسې مسالې وکړي شي چې دا سړی ابل سړی مخکې شي، خو د الله تعالی جل جلاله علم کې یو ذره برابر فرق نه رسي. ټیک شو؟ دا خبره واضحه شو. نو ګوره د الله تعالی جل جلاله تقدیر یا د هغه لیکل دا انسان مجبوره کوي نه. د تقدیر د ګناه دپاره بنا جوړول، عذر کول په تقدیر باندې چې یاره دا ګناه مې ځکه وکړه بس خدای لیکلي ونو، دا غلطي مې ځکه وکړه بس خدای لیکلي ونو. دا چې تاسو په خلکو نه واورئ، دا خلک یې غټ جرم وکړي بس دا الله تعالی نه منظوره وه. دا محترمو د مشرکینو عادت ده. دا چه عادت ده؟ دا د مشرکینو عادت ده. قرآن مجید کې الله تعالی جل جلاله ارشاد فرمایي وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. کچېرې د الله تعالی جل جلاله نو خواشه نو موږ به ویلې دغه نه علاوه د بل چا سره شریک ګرځوله، خو خواشه ده کنه دا خبره. په خبرې پوه شئ؟ نو دا د چا عادت ده؟ دا د مشرکینو عادت ده. ګوره دا داسې بنصفي ده او د انسان داسې نه سمجي ده. دین معاملې کې خو دغه کوي، دین معاملې کې څه کوي؟ دغه کوي. خو دنیا معاملې کې تله بله طرف پستی. دنیا معاملې کې ګوره الله تعالی جل جلاله خپله فرمایي وما من دابة الا علی الله رزقها. داسې یو زیروح شای نشته چې د هغه رزق په الله نه وي. هر چاته الله تعالی خپل رزق ورکوي. ومستودعها چې الله تعالی جل جلاله ټکان هر څه په الله تعالی باندې دي او په هر شاته الله تعالی جل رزق هم الله ورکوي. کائنات کې چې څومره هغه مخلوق هغه تنظیم هغه خپل وي کوي چې دومره رزق ضرورت ته عمر هغه ورکوي. نه ته پیدا کوي نه زه پیدا کوي، څوک نه پیدا کوي، الله تعالی پیدا کوي. نظام دی هغه خپل. خو ګوره دا ما څه خبره کوله؟ د موجه دا د مشرکینو عادت ده. دا د چا عادت ده؟ دا د مشرکینو عادت ده. نو مشرکینو الله تعالی جل جلاله سړي ته فهم ورکړه، اختیار ورکړه، سمجھ ورکړه، لیارې ورته شیلي چې ته ښه کوې که بد کوې. نو دا په خپل اختیار باندې چې کله د غلطۍ لیارې اختیار کړي سړی د هغه رښتیا به دروغ وي بېشره خدای لیکلي نو خو ته خدای خو ته اختیار شی ده، دا خو ته د اختیار نه بار شی نه ده، دا خو ته په خپل اختیار کوې. ته د دنیا په معاملې کې ولې داسې نه کوې؟ ته د دنیا په معاملې کې دنیا خو تاسو ته مو چې رزق الله تعالی وعده کړی بیا ته ولې د اسباب مطابق منډه وایې؟ هغې کې ولې نه چې الله تعالی لیکلي چې څه رزق لیکلي وي هغه به ته ملوي کور کې کېنه که نه؟ دغه خو یو نه کېني کور کې. هر سړی خپل 24 غنټې منډه وایي او شا مضبوطه منډه وایي. نو که کله ته دنیا متعلق په دې دې هم ایمان شته چې الله تعالی چې څه منظور یې کوي هغه خو زه خپله منډه وایم، خو دین دغه معامله وکړه که نه. نو محترمو یو شی دا ده. نو دا خبره شي طریقې سره زده کول پکار دي چې د الله تعالی جل تقدیر دا د الله تعالی علم ازلی ده. دې وجې نه څوک مجبوره کېږي نه. البته د الله تعالی علم دینه بیخي د بل شي شک نه بس هغه بغاسي. نو چې کومه حدیث راغلی که نه چې یو سړی ده چې الله تعالی په علم کې وي چې دا سړی به دوزخ ته ځي، هغه د الله تعالی په علم کې وي. هغه ته پته وي چې د سړي کې بظاهر خدا ښه عمل کوي، خو ده کې نه داسې جراثیم دي، داسې بداخلاقۍ دي چې اخري کې به هغه غلیبېږي. بس هغې مطلب دی یو سړی ده په هغه کې خو غلطۍ خو شته، خو هغه کې رحم او څه عدل څه نور داسې زبردست قسم ته عادتونه دي او شي خبرې په هغه کې شته چې اخري به هغه په غلیبې ګرځي. خو چې د الله تعالی علم نشي خطا کېده، د الله تعالی علم کېږي به هغسې دا خو د موږ تاسو د هغه د الله تعالی د علم د یقین دپاره یوه خبره کوي. لکه سړی که نه چې کله ته دا سړی ته وایي چې دا سړی کامیاب ده، چې ډېره کې چې اخري رسې ناکامې ده او بیا کامیابېږي ځکه د دومره پوه سړی ده په دو خبرو باندې. نو دا دشانتې خبره ده. مقصد دا ده داسې غونتې حدیث ټولو دا مقصد ده
چې الله تعالی جل جلاله علم کې داسې دا او الله تعالی د علم به خلاف نه کیږي، الله تعالی د علم خلاف نه کیږي. دا خو یوه خبره شوه. دویمه خبره دا ده چې لا يرد القضاء الا الدعاء. یوه خبره دا ده او دې سره هم متعلق خبره دا ده چې قضا معلق ته، قضا مبرم ده. ګوره حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی جل جلاله قضا دا په بل شي باندې نسی مگر 50 سره واپس کیږي. نو دا تاسو یې او دا شعرا یې چې تقدیر په دعا سره بدلیږي. او حدیث مبارک کې راځي چې د صله رحمه سره او د مور پلار په چا سره، مور پلار سره احسان کول، د هغې خدمت کول، هغې سره ښه سلوک کول، دې سره عمر زیاتیږي او دې سره څه زیاتیږي؟ دې سره رزق زیاتیږي. خبرې پوه شئ؟ دې سره رزق زیاتیږي. اوس ګوره عمر یو طرف ته موږ چې کوم مثال وخت لیکل شوی د عمر ده، هغه رزق چې څومره ده هغه عمر ده. او حدیث کې څه راځي چې را په دې سره عمر زیاتیږي. نو د دوه حدیث خپل منځ کې بیا خپل منځ کې برابر ادا کوي. علما کرام تطبیق نه وي، دوی داسې تطبیق کوي خپل منځ کې چې یا خو یې چې د رزق زیاتوالی نه او د عمر زیاتوالی نه حقیقي زیاتوالی نه ده مراد، د دې نه مراد برکت ده. د دې څه مراد ده؟ برکت ده. یو جواب خود دا کوي. بل جواب دا کوي چې دا معامله چې کومه ده دا د تقدیر معلق سره ده. مقصد دا ده چې د الله تعالی جل جلاله په نظام کې که سړی د خپل والدینو قدر کوي نو دومره عمر ده، او که قدر احترام نه وکړي به دومره ده، به دومره عمر ده. الله تعالی ته اټل معلوم ده چې دومره ده. هغه علم کې یقیني ده، لوح محفوظ کې یقیني ده، هغه کې څه فرق نه رسي. هغه کې البته د انسان د خپل لغه مطابق رزق کچیر داسې رحمی کوي او د والدینو احترام کوي نو وسی رزق کني چی ده د دې یعنی زنا فیصله داسې دي چې هغه معلق دي د کردار سره، د چا سره؟ کردار سره. کدا کردار وي زندگی به داسې وي، کدا کردار وي زندگی به داسې وي. اختیار خپل ده. البته یو قضا مبرم ده دی الله تعالی. هغه قضا مبرم څه مطلب ده؟ هغه د لوح محفوظ دی الله تعالی جل د علم د چاغه کې یو برابر فرق نرسي. هغه کې الله تعالی ته مخکې اندازه شته چې د عمر دومره ده، د عمر څومره ده، د دومره ده. او مثال په تور باندې د سړی ته یو تکلیف ارتلونکو خو دعا یې وکړه الله تعالی غلري کوي نه، نو هغه ته مخکې نه پاته و چې دا تکلیف نه درسیدونکه، دا تکلیف دته نه درسیدونکه. نو یو ګوره دی الله تعالی جل جلاله علم ازلی ده، لوح محفوظ ده، هغه کې بالکل تبدیلی نشتله. هغه کې چې ټول کائنات ترجمه شي هغه کې بل نه شي کېده. لکه ګوره چې کله لوط علیه السلام قوم باندې کله ابراهیم علیه السلام درخواست وکړو چې یا الله چې دا قوم باندې عذاب را نشي، ځکه فرشتي خو ابراهیم علیه السلام ته راغلي السلام لپاره. نو الله تعالی جل جلاله څنګه یا ابراهیم اعرض عن هذا، دې خبره نه ته وسایټ شه، دا فیصله شوې ده، بس دا فیصله شوې ده. نو ګوره یو هغه تقدیر دا چې هغه مبرم نه دوی ته هغه ده چې په لوح محفوظ کې ده، د الله تعالی علم ازلی ده، هغه کې بالکل تبدیل نه رسي، هغه په هیڅ سره نه تبدیلیږي. اوس په هغه کې د هر چا پاته ده چې فلان کافلن کې راځي مړیږي، بس هغه کې یو لمحه مختور سره نه رسي. او یو دی الله تعالی جل جلاله عام د مشتاس د پاره یو نظام جوړ کړی د پاره د دنیا نظام. هغه کې الله تعالی جل جلاله خپل ترتیب ده، یو سړی ده هغه باندې یو د خپل د عمل مطابق هغه باندې یو سزا هغه ته روانه ده. خو کچېرې د صدقه وکړه نو هغه به ترد بلاش کنه وکړه فراب شي، دې کې شک نشته. هغه ته دعا وکړه اشایب الله تعالی ورکی کنه ورکی، یغه نظام د کومه یو غشت ورکوي کنه یو غشت نه ورکوم او ځنه شي نه اسی ورکوم. خبرې پېښه نو ګوره یو د الله تعالی جل د دارالاسباب د یو نظام جوړ ده. په د نظام کې الله تعالی جل خپل فیصله دي، کچېره داسې وکړو داسې بوي، کدا داسې نه وکړو داسې بوي، کدا دروغ ویلو دا به انجامي، کرشتیا ویلو دا به انجامي.
کده یو د خوشخلقو او بهترین اخلاق یو دا یغیب د زندګۍ اثرات دای او کنه یو به بدای نو دا ټول معلقات د څه دي خو دی الله تعالی په نس کې معلق نه دی هغه په نس باندې یقیني دی هغه ته پته چې د کیږي داسي دا خبره څه قدر اسانه شو نو ګورای د چکم تقدیر مبرم دا دین هغه دی الله تعالی جل علم ازلی لوح محفوظ کې چکم لیکل شوی دی هغه دی الله تعالی د علم مطابق هغه شی نه دی او د معلق هغه دی چې الله تعالی جل جلاله دی د کائنات د چلولو د پاره د کائنات د پاره خپل دستور خپل سنت مبارک خپل ضابطي مقرري دا هغه دا هغه دی لکه ګورای حدیث مبارک کې چې سړی دا کنه دی الله تعالی جل جو ډیر ګناهونو سزا ورسته کوي خو ظلم داسې دا چې دی په دې دنیا کې نقد سزا هم ورکوي اوس ګوره که چا ظلم وکړو نو هغه ته سزا ملاو شي یو سړی خپل پلار سره زیاته وکړه د سره به دغه کیږي اوس دا د الله تعالی یو نظام د دستور دا به شند کیږي خو البته الله تعالی ته مخکې نه پاتې دا به سکی دا به سکی نو دا خو ټیم پر شو او یا خبره تقدیر چونکې دا نزدک باندې بحث ته د خبره شته یا نه نو نور بیا سبا ته وکړو ان شاء الله خو دومره فی الحال موږ صرف دا خبرو کو چې دعا سره تقدیری مبرم نه بدلیږي د الله تعالی چې کوم علم دغه بغسی البته تقدیری معلق بدلیږي تقدیری معلق بدلیږي بالکل کچېره یو سړي دعا وکا دغه اثر دی واجب الله تعالی مصیبت لري کوي دغه اثر دی واجب الله تعالی ارتون کی مصیبت لري کوي تا بدلې کې نور شيونه در کوي او دا شيونه ممکن دي الله تعالی جل جلاله قرآن مجید کې فرمایي چې يمحو الله ما يشاء ويثبت د الله تعالی خواش د بعضی شیونه ختم کی او بعضی شیونه ثابت پاتې کی دا تقدیری معلق بری کی دا نور به بیا وکړو ان شاء الله.